لکه سورہ یاسین عام مسلمانانو تبیادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې څوک د سورہ یاسین تلاوت کوي الله بدل د قرآن شریف د لسو ختم ثواب ورکی. لس ځله چې قرآن شریف ختم کړي دا برکت ده. او چې څوک سحر وختي د سورہ یاسین تلاوت کوي نو پروردگار برده دروازې حاجتونه پوره کی. مونږ وایو کنه الکه سی بجت مې دی، یو توایو دعا را لوکا، بل توایو دعا را لوکا، دا هم ښه خبره ده. د یو نیک انسان نه دعا غوښتل دا ښه شی دی، او د بل مسلمان نه دعا غوښتل دا ښه خبره ده. او د یو غایب مسلمان دعا د غایب د پاره پروردگار قبلی هم. لیکن حاجت نه پوره کیږي. رسول اللہ مبارک فرمائی کہ سورہ یاسین سار کے لولا من قرأ یاسین فی صدر النہار قضیت حوائجہو کہ دا سورت سوک سحر کے ہوئی اللہ بے حاجتو نے پورا کی. الکا غریب ما او فقیر پیسی نشتا روڑے نشتا حضور پاک ہوئی سورت واقعہ چے کم دے لستلی کی گی او کم خلق کی لولی پروردگار بے فقر او فاقہ ختم کی. دا قبر دا عذاب نه یریگم او دا قبر دا تیرو نه یریگم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی تبارک اللذی تلاوت کوا کہ سوک دا سورہ ملک تبارک اللذی تلاوت کئی پروردگار بے دا قبر دا عذاب نساتی. صحابہ کرام پلار روانو یوزے کے خیمہ خکڑی وا چتا زول قبر و لاندی تا پتہ نو چی دلتا قبر دی دا لاندی نے دا تبارک اللذی تلاوت ورید چلال النبی علیہ السلام تے علوے وی سیب مونگ پیوزے کے خیمہ خخکلا مونگ تدا پتہ نو چلان دے قبر شتک نیست باز قبرونا وارشوی زمانہ پیڑی رتلی وی لان نمدد صورت تبارک اللذی تلاوت ورید دزمک دا لان دے حضور پاک فرمائی ہی المانعات ہی المنجیہ وی دا صورت تبارک اللذی دا چی چالستو ممکن دا دی انسان پا جن کے ردی تلاوت زیاد کری دا تبارک اللذی اللہ انسان لا دا سے خیر پہ ورکی کہ دا عذاب دا قبر نے بچ گئی. عذاب قبر منے کئی او دا عذاب دا قبر نے پہ اللہ انسان لا نجات ورکی. سمرلوی برکت شپکی دا سی یو صورت نہ دے دیر صورتو نہ دی. الکا ما تا قرآن یاد نہ رے سورہ اخلاص قل ہو اللہ احد خطولو تا یاد دکن منس کے طول لولو. حضور پاک فرمائی کہ سوک درے کرتا اولولی اللہ با دا قرآن شریف دا پورا ختم ثواب ورکی او چی سوک لس کرتا اولولی پروردگار بولا پا جنت کی او بلڈنگ او محل جوڑ کی. او کہ یو سڑی حضرت عمر فاروق نبی علیہ السلام تاوئی ویدہ اللہ رسول اس خبدان لڈیر محلون جوڑ کو ذکر پلس کرتا محل جوڑے گی دیر بجوڑ کو. نبی علیہ السلام مبارک او فرمائل عمرہ تا دمرا دیر نشویلی لکا سمرا چا خدای سر بلڈنگون و محلو نشتا. او چی یو سڑی 200 کرتا اولولی سورہ اخلاص 200 کرتا لستل سدون گران خبرم ندا دیر زر لستلی کی گی. حاضر مسلمانان لکی لازم کہ 200 کرتا بے انشاءاللہ لولے کے خیر ساسو فیدہ دا ورکے بسم اللہ سر 200 کرتا اولو لے خواہ دا چی سمر راتا ناس سے چی پی عملو کے چی 200 کرتا سوک سور اخلاص قل ہو سورت اولو لی حضور پاک فرمائی دا 50 کالو گناہ بورتا اللہ معاف کی. دا سور اخلاص برکت. سور فاتحہ چی دا منگے مانزکی لولو حضور پاک فرمائی چی دا سوک اولو لی او غزانی چف کی او یا پوبوی چف کی او اغوبوس کی پروردگار بے دا بیمارین شفا نصیب کی اللہ بے جوڑ کی. آیت الکرسی کہ دا شپی او انسان لولی دا آیت الکرسی دیر فضیلتو ندی. یو فضیلت اداد چی پروردگار با دی دا شیطانانو او دا پیریانو دا ضرر نمافوس کی. دا شپی دا پیریان خوریگی او دا شیطانان بعضی بیمارے گوڑا دا شیطان دا چوکی دا وجہ نہ پیدا کیگی. دیری بیمارے دا سیدی شیطان پہ انسان کے ساسر کی زخم کے والا سسخا پوکی ہوئی او یا سبل ساسر کی دا غین دا کینسر او دا خطرناک بیمارے پیدا کیگی.
آیت الکرسی چې ماسخوتن ته تلاوت کې د شیطان او د پیریانو نه به الله محفوظ ساتي. او بل حدیث کې پاک کې راځي چې آیت الکرسی څوک اولولي د ده او د ګاونډیانو د کورونو به رب العالمین حفاظت کوي. دا د دې سورتونو برکت دی. وهذا کتاب انزلناه مبارک. اوس به زمون په ذهن کې یو سوال راځي، یاره صاحب زما زوی خو ناجوړه دی او زه خو صورت فاتحه لولم خو نه جوړېږي. یاره صاحب ما خو سو آیت الکرسی اولستله او بیا مې کنډر وشو چې رانه مال یوړو. دا ولې؟ رونو د دې په جواب هم پوه کم. په دنیا کې دوه قسم اسباب دي. یو هغه سبب دی مادي او ظاهری سبب وته مونږ وایو، او یو بل هغه سبب دی چې هغه روحانی سبب دی، غیر مادي لطیف پستر ګناه کاری. مادي اسبابو کې عقیدې له دخل نی، لکه ته چې وبس کې تنده به دې ختمیږي که یقین دې پشته او که نشته، او چې ډسپرین ګولی واچې خوله به د نوباسي که ستا په عقیده شته او که نشته، او چې انجکشن درته ډاکټر ووایي ګرمستن چې ورته مونږ وایو نو وجود نه به دې خوله وباسي که ستا په یقین شته او که یقین دې نشته. دا مادي اسباب دي. یا چاله سر له سټکې راوبرو نو سر به یې وینې کېږي که ستا په یقین شته او که نشته. هلکه زما خو په عقیده نه و تا به خوږ نه کي، نه که دې سره د عقیدې تعلق نشته. که عقیده رشته هم د لاډو کې ماته او که دې نشته هم د لاډو کې ماته. دا ظاهري اسباب یقین او عقیده نه غواړي. دویم قسم هغه اسباب دی روحانی غیر مادي، هغې کې عقیدې له دخل دی. په سترګو نه ښکاري، لکه صورت فاتحه کې شفا ده. اوس خو صورت فاتحه زه چې لولم دا خو هوا ده د خولې نه ووتله او په انسان باندې ولګېدله. ډسپرین ګولی خو نه چې ګېډې ته یې واچوي، او نه انجکشن دی چې سړي ته یې پرک کې یا په مټ باندې ووایي. دا روحانی اسباب دي. دې کې یقین او عقیدې له ګوره ډېر لوی دخل دی. که ستا عقیده او یقین برابري، د حضور پاک د خولې مبارک خبره دروغ نه ده، رښتیا ده. داسې ده که نه ده؟ او بیا یو کس ته هم نه وي، عاملان سره وی، او یو صحابیم پې د اعتراض ونه کو چې د الله رسوله مونږ خو فاتحه ولوسته شفا پکې نشته. دا یو حدیث کې نشته. صحابه او تسلیم کړی او منلې خبره ده. نو حضور پاک چې عامه خبره کوي صحابه او ته، صحابه ورسره منلم ده، تجربه شویم ده، دروغ نه وی. دا زمونږ ایمان او زمونږ عقیده ده. لیکن زمونږ یقین کمزور دی. زمونږ عقیده کې فرق دی. مونږ کلک یقین پې نه ساتو. دا روحانی اسباب دی، دا عقیده او یقین غواړي. که کلک عقیده او یقین دې په پیدا کو، د دواړو جهانو د مبارک سردار بالکل رښتیا ده، دروغ نه ده. د مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه یو خبره به درته وکړم. هغه یو ځای کې لیکلي دي د دې عقیدې او د یقین خبره کوم. یو مولانا صاحب د جمعې په تقریر کې عوامو ته د بسم الله الرحمن الرحیم فضائل خول چې بسم الله کې دا فضیلت ته او دا فضیلت ته او دا حقیقت ته رښتیا خبره. ډېر لوی فضائل دي د بسم الله الرحمن الرحیم. دا فضیلت ته او دا دی یو جوش کې راغی مولانا صاحب وی دامره فضیلت هم دی او دومره برکت ته که څوک په دریاب پورې وځي نو بسم الله الرحمن الرحیم دی وی او خپه دې په دریاب یږدي پورې غاړه به پرې وریږدي خپه به هم نه لمدېږي. په دې مجلس کې یو بانډیسي ناستو، ابه د جمعې مانځله چې راته نو په دریاب به په کشتۍ کې راته، نو کشتۍ له به پیسې ورکوي. د هغه زمانې یا اتانې یا روپۍ. هغه چې دا خبره واورېده مولانا صاحب دا دې راته مخکې ولې نه وې؟ نه خو بلا پیسې ما نه مانګي واغېستې چې دې طرف نه ځم هم پیسې اخلي او چې د هغې طرف نه ځم پیسې اخلي. نو تا راته بسم الله دم د سره مونږ ته دې نه ښه ښه راځه چې اوس دې وښه اوس هم ښه ده، وروستو پیسې خو به بچت شي که چې مونځ یې کړی دی او دې دریاب ته نږدې شوی دی. وی بسم الله الرحمن الرحیم او خپې ښودې د واقعي خپې لمده شوې نه را پورې هغې طرف ته دې پورې وته. وی دی چې به کلم ته بس دغه دم و بسم الله به یو په دریاب به ته او په دریاب به واپس راته. دا حقیقت دی رونو،
دا خدای پاک یو کمال پیدا کړي، یو انسان له خدای برکت ورکی یا بعض الفاظو له پروردگار برکت ورکی. حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ د عمر فاروق رضی اللہ عنہ زمانه کې د ایران د فتح د پاره ولېږوي د لاړ شه او د کسرا د ایران بادشاه په هغه حمله وکړه. دی چې لاړ ډېر لوی لښکر دی ورسره. د ایران بادشاه کسرا پوه شو چې دا خو د مسلمانانو لښکر دی او دا خو په مک ونه دی، نو هغه ټولې کشتۍ راغونډې کړې او هغه وسوځولې. زه کشتۍ مې ختمې کړې، نو دا خو ډېر لوی دریاب دی، په دې به دوی څنګه راځي؟ لاره خو پول شته دی نه، او دومره جوور دریاب چې دا سمندر دریاب یو حصه ده، په دې به دوی راځي څنګه؟ ښه بېغمه ناست و. حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی اللہ عنہ چې څنګه راغی پاسونه دي ورسره، چا سره اوښان دي او د دریاب په غاړه ودرېدل. کشتۍ نشته، نه دوی سره خپل انتظام شته، نه پول شته. ملګري ورته وایي څه به کوو؟ یو کشتۍ خو هم نه چې مونږ یې جوړه کوو ورپورې وځو، په یوه کې چې ورپورې وځو خو مونږ بالته دڼیا کي، دا به څه کوو؟ هغه وایي داسې کار دی چې مونږ د چا په حکم روان یو؟ د عمر فاروق امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ په حکم. دا چا خلیفه دی؟ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. او هغه د چا په حکم؟ د الله په حکم. داسې کوو راځئ په دریاب زه دنه مخکې کېږم او تاسو راپسې شئ. دا مې امید او یقین دی چې خدای به زمونږ حفاظت وکړي. اتې مخکې شو وی ای دریابه مونږ ستا د پیغمبر د خلیفه په حکم روان یو او ته د پیغمبر د رب په حکم روان یو چلیږي. مونږ ستا د پیغمبر د خلیفه د حکم تابع یو، ته د هغه د رب تابع یې. مونږ جهاد کوو پې ورلو چې اصل پونده ورکړه. دا ګورې یوه خبره نه ده، تاریخي قصه ده، دا مضبوطه خبره ده. د حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی اللہ عنہ ټول لښکر سره د اسونو اوښانو په دریاب پورې وتل او د اس سوم په اوبو کې لون نشو، او کسرا بادشاه له مضبوط شکست ورکړ. او د هغه د لاس چې کوم خاص سامانو، د هغه تاج او د هغه بنګړي، هغه حضرت عمر فاروق له مدینه شریفې ته ولېږل. یو اوږده تاریخي واقعه ده. سراقه ابن مالک چې کله په نبی علیہ السلام باندې د هجرت په موقع باندې حمله کوله او د هغه اس په دا ځمکه کې درې د لخپې ننوتې، نو حضور پاک مبارک اخیره کې امان ورکړ او ورته وی سراقه وی زه ستا په لاس کې د کسرا بادشاه بنګړي وینم او ستا په سر د کسرا بادشاه تاج وینم. سراقه هغه وخت سره وی مړکې مې وی چې دې وخت کې ستاسو په خپل وطن کې ځای نشته، دا د مکه پرېږدی او مدینې ته ځای، بل وطن ته ځای، او دعوې دومره غټې کوي. لیکن پروردگار هغسې کوي. عمر فاروق رضی اللہ عنہ سعد ابن ابي وقاص ته وایي چې د کسرا مخصوص سامان دی، دا او ما له مدینې شریفې ته راولېږي. او په دې جهاد کې سراقه ابن مالک الله بیا مسلمان کړی او سره وی دې به م راولېږي. د حضور پاک یو ارمان و هغه پوره کوم. سراقه م راولېږه، هغه مخصوص سامان م راولېږه چې کله اوس پر دل ټول سامان پکې و بنګړي پکې نو استاد یې واپس کوي ورشه ساعت ته وایي چې بنګړي پکې نشته. حضرت عمر ته چاوي تا ته څه پته لګي د هغه د بنګړو؟ وی حضور پاک فرمایلي د هجرت په موقع د سراقه ته څه وی درته؟ وی ما ته وی چې ستا په سر د کسرا تاج وینم او ستا په لاسو کې د هغه بنګړي وینم. نو معلومیږي دا چې د هغه تاج او د هغه بنګړي دته به اغوستلی کېږي، بنګړي نشته. استاد یې ولېږه چې هغه سامان ولټو، د هغه بنګړي پکې پیدا شو. بخوانو بادشاهانو بنګړي واچول د سرو زرو یې راوړل او په مدینه شریفه کې یو ډېر لویه جلسه وکړه او صحابه کرام د ګوټ ګوټ نه راغونډ کړل. وی د نبی علیہ السلام د هجرت د موقع ارمان نن پوره کوم. هغې فرمایلي سراقه ته چې ستا په سر د کسرا تاج او لاس کې د هغه بنګړي وینم. هغه ته تاج پوشي وکړه، هغه تاج یې ورته په سر کړ. او یې بنګړي د سرو زرو سړي له منه دي، حرام دي، خو صرف د حضور پاک د خولې وینا د لږ ساعت دپاره درته اچوم. دا تاج د مبارک او دا بنګړي د ستا مبارک، د هغې یو پیشنګویه د حضور پاک. خو خبره مې دې پورې کوله چې هغه اس سمم لون نشو، د ټولو اسونو بل طرف ته پورې وتل. دا شوي دي. امام شافعي رحمت الله علیه د مامون الرشید زمانه کې یو لویه مسله و د قرآن شریف متعلق او ډېر لویو امامانو له سزاګانې ورکړي دي. امام شافعي صاحب ته وی موږ سره مناظره او بحث وکړه، ډېر زیات هوښیار و. هغه لاړ او د دریاب د پاسه
وی زما مناظره به د دریاب د پاسه کیږي، زه هم په دریاب جانماز غړم کینم به پې او ترې د خپل معتزلي ملام راولې چې ما سره په دریاب کینی، هلته به خبرې کوو. هغې نه خو هغې یارېدل، وی دا چېرته کیږي؟ زما رونو هغه حضرت بانډیسي به ته او بسم الله به وې او په دریاب به پورې وته او بسم الله به په دریاب به را پورې وته او خوشحاله. مولانا صاحب خره ډېره موده پسې راته دم وخوړ، خو بیا هم ښه ده، د ډېرو پیسو نه بچ شوم. مولانا اشرف علي صاحب لیکي یو ځل یې د مولانا صاحب د دعوت وکړو، مولوي صاحب ما سره به ځې ډوډۍ به را سره خورې. ډېره ښه خبره ده چې ورسره روان شو، دریاب له ورسېدل، نه مولانا صاحب ودرېده، چا چې ورته را دم په جومه کې خوړلی. بانډیسي ورته وي مولوي صاحب راځه که نه، وی کوم خوا؟ چې په دریاب پورې وځو که نه، نو صبر وکړه چې کشتی خو راشي که نه. نه مولوي صاحب تا چې ما ته هغه دم خولی و، زه خو هغه بسم الله ویم او دې طرف نه پورې وځم او د هغې طرف نه پورې وځم، دا دم تا راته خولی دی او خپه مې هم نه لمدېږي. مولانا صاحب ورته وي مونږ غر کې که زمونږ په سر دی چې د پیسې اخېستې دي، ما ته لوبه جوړه کړې ده. نه نه دا دم خو راته تا خولی دی. نه نه یاره دا خو آصف مونږه ویلی دی. نه نه ته راځه زه مخکې کېږم. ښه ته مخکې شه چې بانډیسي بسم الله وي او مولانا صاحب یې د لاس نه نیولی دی، اپې نیغ روان دی. دیم پوه شو چې وایي واقعي کمال خو پکې شته. بانډیسي مخکې دی، ملا صاحب یې د لاس نه نیولی دی، هغه نیغ روان دی، د خپې روړ وړه چې پې په پورې ایسته ځان سره. دم خولی چا دی چې چا خولی دی د هغه یقین او عقیده برابره نه ده، اپې نشي تللی. چا چې اورېدلی دی اگر که بانډیسي دی د هغه یقین او عقیده پې برابره ده، هغه پې د پاسه نیغ پورې وځي. نن ګورې موږ ټولو خلکو خفه کېږي ما پیسه او دولت سره کړی، د پیسې په مقابله کې موږ نه خدای منو نه رسول منو، که نه منې منو، قسم نه خورو په دروغه. د خدای نوم د پیسې دپاره په دروغه نه استعمالو، دا خدای منل شو. د پیسې دپاره د پیغمبر نوم موږ په دروغه نه استعمالو، د پیسې دپاره موږ د پیغمبر د امت نه ځان نه باسو. دا څنګه تا د خدای او د پیغمبر عزت وکړو؟ ته خو د 10 روپو لپاره د پیغمبر او د خدای نوم غلط استعمالوې. ټول ورځ مولیانو پسې کنځل کې که نه کې، هلته ورپسې منظم کې، هلته دا هم منې چې دا کلمه راته د خولی ده، دا هم منې چې دا قرآن راته د خولی دی، دا هم منې جنازه راته د خولی ده، دا هم منې چې دا خور او لور تمیز راته د خولی دی، دا هم منې چې دا کمې ښځې سره زما ګزران دی دا راده په وجه ما لالاله ده، دا نکاح راله ده تړلې ده، دا هم منې جنازه به راباندې دی که یا خیرت به مې دی ښه کوي، کنځل هم ورپسې کې. دغه زمونږ ایمان دی. تاسو د دین له قرباني ورکړه. د 10 او د 50 روپو دپاره په جومات کې طالب هم نه ساتې، څومره ډوډۍ به طالب خوري؟ دا بیا زمونږ ایمان دغلته نه چې دا طالب دی خو د پیغمبر حدیث ده کوي او فرشتې ورته وزرې غواړي. طالبانو ته فرشتې نبي علیه السلام وایي زه نه ویم، حضور پاک فرمایي چې طالبانو ته فرشتې وزرې غواړي، د دین طالب ته. نو بیا دا ایمان زما نشته چې فرشتې ورته وزرې غواړي او زما د پیغمبر د احادیثو خدمت کوي او زه ورله د 2 روپو ډوډۍ ورکړم. دا زمونږ ایمان دی که خپل دین مونږ دین نه دی ګڼلی. خفه کېږئ ما، خپل قرآن مونږ خپل نه دی ګڼلی، خپل د پیغمبر احادیث مونږ خپل نه دی ګڼلی، رسول الله مبارک خپل مونږ د سر تاج نه دی ګڼلی. که دا هم کړل خو د هغې دین ته به مونږ په ښه نظر ګورو، قرآن به مونږ په سر ګرځو، صرف د خولې خبرې د زړه نشته. بیا مونږ د نبي علیه السلام د خبرو احترام کوو، د هغه د طالب او د هغه د دین د عالم چې څوک د هغه حدیث زده کوي، د هغه قرآن زده کوي، په سر به یې ګرځو. نه دا نشته. اخرت لوی سفر را روان دی رونو، اله به د اخرت په دې سفر کې کامیاب یې. د حضور پاک دا واقعات صرف قصې مه ګڼئ چې دا مونږ قصه واورېده، دې نه عبرت والی. صحابه څونه قرباني وکړه، حضور پاک څونه قرباني وکړه او ما څه وکړل د دین دپاره، به دې ته ګوره. مصعب ابن عمیر د مکې په سردارانو کې یو سردارو، ډېر زیات مالدار سړی او د یو ډېر لوی سردار زوی. دومره مالدار سړی چې دی به په لاره ته نو دا غلامان او وینځې به ته دومره مخکې وروسته وې چې د هغې سورې کې به دی روانو، د خپلو وینځو غلامانو په سوري کې به دی ګرځېده او چې په اس باندې به سورو یا په اوښ باندې نو د خپلو غلامانو د وینځو یو قطار به ته ګیر چاپېره روانو. او تاریخ لیکي یو جوړه به په 200 درهم اغشته او ابه اغوستله. 200 درهم ډیر شی دی، نن به زما په خیال شرعي درهم
د 50 روپو تقریبا برابر بی. نو داسې شوه لکه چې هغه وخت کې د 1200 روپو جوړه د اغستا، او چې کومه جوړه به یو ځل واچوله دوباره به بیا غنا چوله بله به استعمالوله. جوړه چې بخیره نه شوه دوباره به نه چوله، دویمه جوړه به اغوستله. دومره د نعمت ژوند دی تیر کړی او دونه د عزت ژوند دی تیر کړی، لیکن رونو چې کله مسلمان شو زندگی بدله شوه. یو ځل حضور پاک په مسجد نبوي کې ناست دی، دا مصعب ابن عمر تیر شو، نو دوه څادرې د ځان نه تو کړې وې او دواړو ته ټوټې لګېدلې وې، یو تم ټوکړې وې او بل تم ټوکړې وې، او یو څادرې لنډې و د دې کونډو نه لږ لاندې ښکته و، او بل شلېدلې و، ټوټې هم لګېدلې و او شلېدلې و، دا اولی پکې ښکارېدل. داسې د غربت په جامو کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خود ته غږونه که خو سترګو نه اوښکې وبهېدلې. صحابه ورته د الله رسوله ولې څه چلو شو؟ وی د مصعب ابن عمر هغه زوړ حالت را مخکې شو، دا اوس مې وله ولیده. اسلام نه مخکې دا جامې د دې خوا کې به هم دې نه تېرېده. ده به د 200 درهمو قیمتي جوړه اغوستله او ده به ځان پاک ساته چې د دوړې نه بچي، او وینځې غلامان به ته ګیر چاپېره ګرځېدل. او اسلام د ده شکل، د ده هیئت او د ده هغه جون بدل که. وګورئ نن 2 جامې دي، دواړه شلېدلې دي، وجود یې پکې ښکاري. او کله به یې داسې هم وکړل چې لنګ بل څادر بنو، نو دا ټاټ دا کلک شی دا به د لنګ په ځای د پرتوک په ځای د لنګ په ځای واچو، د ځان نه تاو کو. او د کمیس تڼۍ به بیا نه وې، نو د غنې به یې روشوکلې او په هغې باندې به د کمیس دا ګریوان یو ځای کو، په دې به خپل ژوند تېرو. اسلام انقلاب پکې راوست. مخکې نظر دنیا ته و، اوس نظر الله ته شو. مخکې نظر جامو ته، د جامو زینت او ډول ته نظر و، او د اسلام نه پسې د ایمان زینت او ډول ته نظر شو. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه چې کله شام ته لاړ کنه، نو جامې شلېدلې وې، ټوټې ورته لګېدلې وې. نو چا ولا یو اعلی جوړه د شام گورنر راوړه، وی صاحب دا جوړه واچوه. ولی؟ وی تا سره به اوس د شام اهل کتاب کافران ملاقات کوي، نو چې ته په دې شلېدلو جامو کې او ټوټو والا جامو کې ناست دی، او امیر المؤمنین د مسلمانانو بادشاه لوی روب داب دی، نو دا خلق به مونږ پورې خاندي صرف دا اعلی جوړه د لراغله دا ډېر ډولې ده، مهرباني وکړه دا واچوه. عمر فاروق ورته وی کفا بالایمان زینتن، وی ډول په جامه نه ډول په ایمان دی، ما د پاره د ډول شی ایمان کافی دی بس. نو مصعب ابن عمر کې کله مسلمان شو د ایمان ډول ته خوشاله و چې دا دنیا پاتې ده، جامې هر څنګه چی دا پاتې دي، د ایمان ډول پکار دی، د آخرت جامې ول ځان تیارول پکار دي. او کته ډېر هم د دوړو خاورو نه ځان وساتې او صفا سوتره جامې واچې، د خاورو نه بچ کېږي. دا خشتان دامونه به په قبر کې د خاورو خوراک شي، او دا به خاورو کې پرتی، یو طرف تم د خاورو دیوال او بل خام د خاورو دیوال، پورتم خاورو لاندې خاوره، پورتم خاورو سرتم خاوره، کوم ځای به د خاورو نه بچ کېږي. دا 2 صحابه کرام، دا دواړه نبی علیہ السلام دیش 1200 کسانو سره مدینه شریفه ته ولېږل چې تاسو لاړ شئ دعوت چلوي، د ایمان او د اسلام دعوت چلوي چې الله نور خلق مسلمانان کی. او یو صحابي حضرت اسعد ابن زراره رضی الله عنه دا په کور کې دا دیرش او خلکو له دعوت ورکوا، پټ پټ دعوت ورکوا، یو کلی تزا بل کلی تزا، یوې باندې تزا بل باندې تزا، او خلق را بل دین تا او د پیغمبر علیہ السلام تابعداري ته خلق را بلا، یو دو الله مسلمانای. مدینه شریفه کې یو قوم د بنو عبد الاشهل، دا غي سردار اسید ابن حذیر رضی الله عنه رست مسلمان شوی دی، او یو لوی قوم اوس قبیله به وتوی، دا غي سردار سعد ابن معاذ رضی الله عنه دیو میټینګ راوغختو، میټینګ یې راوغختو، پکې ګڼ خلک ناشتي، لکه دا سعد ابن زراره څخه خلک راوسته دي، او خلک ول دعوت ورکي، او زمونږ د پلار نیکه دین بدلی، نوی دین خوري، دا پابندی به لګول پکار دي.
اسید ابن حضیر وی چې زما خو به دا فیصله ده چې زما کلی ته خو به نه راځي، زما محلې ته به نه راځي، زما قوم ته بنو عبدالاشهل چې کم قوم دی دلته خو یې نه پرېږدم، دلته به نه راځي، بار د خپل کار کوي. چې کم مشر دی د ټولو قومونو د نیمې مدینې اسید ابن سعد ابن معاذ، هغه وی نه نه دا خبرم ده، خو د دې نوره مخنیوي پکار دی، خو زما د ترور زوی دی، د سعد ابن معاذ چې د مدینې نیمې مدینې سردار دی د مور، او د اسد ابن زراره مور خویندې وي، زما خو د ترور زوی دی. نو اسې نه جګړه جوړه شي څه به کوو؟ اتفاق ته ګوره په دغه ورځ باندې دوی راغلي وو، همدغه قوم ته راغلي وو بنو عبدالاشهل ته، او خلکو له دعوت تبلیغ ورکو د اسلام او د ایمان. چا وویل لکه تاسو خو دلته میټینګ کوئ، هغه خو هغه دې راغلي دي ناست دي. دی ورمنډه کړې، چې ورمنډه کړې اسید ابن حضیر وایي چې سعد ابن معاذ ته وی داسې وکړه ته مه راځه، زه ورځم، ستا رشته دار دې څه بله فتنه دې جوړه نه شي، زه ورځم او زه پوهېږم، زه خپل قوم کې کم ځای پرېږدم، زه به یې منې کم، او زما دوست هم دی. چې دې ورغې اسعد ابن زراره رضی الله عنه ته دروازه والا راووته، لکه څه لوبې دې جوړې کړې نوی دین خوری، ټول قوم ستا خلاف بلوه دی، د قوم مقابله نشي کولی، پرېږدي دې نه، او بیا زما قوم کې ګوتې وی زما محلې ته راځي، دلته نوی دین خوری او زما د دین بد وی. هغه ورته وی داسې وکړه د خلکو خبرې سله اورې، ته راځه ما چې څوک روستې دي ته د هغوی خبرې واوره، که خبرو کې تا ته لږ هم فرق ښکاره شو تیزه مټه ونیسه او مکې ته یې وشړه، او که خبرې ټیک وي غلطې نه وي نو بې ځایه خلک را باندې ولې شړئ؟ یاره وي دا خو خیاره خبره ده، دا خبرې تحقیق پکار دی. کور ته یې دننه کړه، چې دننه یې کړه دغه نابینا صحابي ته وایي وی د قرآن شریف لږ تلاوت وکړه. حضرت عبدالله ابن ام مکتوم وته د قرآن شریف تلاوت وکړه. ورونو کم صحابي چې د حضور پاک د مبارک خولې نه قرآن یاد کړي، هغې کې به خوند او لذت څومره، او په سترګو نابینا دی ړوند دی، او بیا ورته مصعب ابن عمر دعوت ته اسلام ورکړ چې قرآن یې واورېد او د دوی دا خبرې واورېدې، وی دا خو څه بدې خبرې نه دي، ستاسو نور څه مقصد دی؟ هېڅ مقصد هم نشته، زموږ دا مقصد دی چې الله یو د شریک نه لري. دویم هم دا مقصد دی مکه کې یو هلک دی او هغه دعوه کړی چې دا الله رسول یم، دا نه چې ګنې زما عبادت وکړئ، وایي الله عبادت وکړئ، دا کمه کوئ، غلا مه کوئ، د زنانو لحاظ وساتئ، د مشرانو قدر وکړئ، شوکې مه کوئ، بغض مه ساتئ، بهتان په یو بل مه تړئ، د خلکو د کونډو رونډو خدمت وکړئ. دا خبرې زموږ یاره دا خو څه بدې خبرې نه دي، کومه خبره غلطه ده؟ یو سړي ته د غلا مه کوه دا غلطه خبره ده، جواري مه کوه دا غلطه خبره ده، بدمري مه کوه لونه جمدی مخه کوه دا غلطه خبره ده، دا ټولې ښې خبرې دي. وایي ستاسو د دین نوم څه دی؟ وایي زموږ د دین نوم اسلام. وایي په دې کې سړی څنګه ننوځي؟ وایي دا ننوځي چې بس موږ له به لاس راکې او ځان له به جامه وجود پاک کې، جامه بم پاک کې او بلام به وجود بم پاک کې، بس دا موږ دین کې به داخل شي. ډېره ښه ده، جامې پې بدله کړه او غسل یې پې وکړه او لاس یې ورکړه، هغه اسید ابن حضیر د دغې ټول بنو عبدالاشهل قوم الله مشر مسلمان کړ. چې مسلمان شو دی وی ادرېږئ داسې وکړئ تاسو کښېنئ، زه دله د قوم مشر را لېږم سعد ابن معاذ د دې نیمې مدینې مشر، که خدای هغه مسلمان که قصه به ډېر اسانه شي، ادله را لېږم خو ما به نه یادوې. ډېره ښه ده راولېږه. چې دی لاړه میټینګ شروع دی، ورته یې وی یاره داسې کار دی، ورته وی ته داسې وکړه، سعد ابن معاذ ته وی ته ورشه پخپله، زه خو نوجوان یم هلک یم، او که زه یو فیصله وکړم نو زما خبره داسې ډېره هلک یم بیا به جذباتو کې رالې، ته پخپله ورشه او د سعد ابن زراره د خپلم دی، میندې خویندې دي، ترور زوی دې دی، نو ستا خبره به ومني. او هلکه یو بله خبر درته کومه، ګوره دې تویش کې راولي، وی دا اسلام او ایمان خو یو طرف ته که، وی اسد ابن زراره دا چا چې مسلمانان راوستي وو، دا خو ښه سړی خو دی که نه، ستا را ترور زوی دی او ښه سړی دی. او وی ورشه نور خلک بلوه دي، د پلانکي قوم راغلی دی، وی وجنو یې. بس سعد ابن معاذ توره وویسته، د چا پلار به درته غږ وکړي، دین خو یې بدل دی، دی به څوک سینګ مړ کړي، د ما را ترور زوی دی، دله به څوک توره راوبرئ، غرې وال چې غرې وال اوس هلته خو څوک نه دي راغلی، دا خو دې یو لوبه جوړه کړه چې څنګه ورغلل کېناستل،
الکه تر روزویه څوک ستا مقابلې له راځي او څوک به تا پسې توره راوچته کي، زه به چېرته تللی ما. خو داسې کار دی چې دا زړې خبرې شروع کړې دا نه به پرېږدې. دا دوه خلک هم د مکې نه راوځي دا لر کا، او دا جګړې اختلافات مه جوړوه ترور زویه، دا خوند نه کوي. قوم د ستا خلاف ټول بلوه دی، او ګورې که قوم در پسې راوچت شو نو زه به هم د قوم ملګری یم ستا به نه یم. او ورته وایي داسې وکړه د ترور زویه چې ته راشه زمونږ دا خبرې واوره، که دا غلطي که نه نو دا سړي اونیسه شړه، او که دا ټیکې نو ولې بې ځایه خلک را باندې شړې. دا هوښیاره خبره ده. هغه نابینا صحابي د قرآن شریف تلاوت وکړ، عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله عنه، او مصعب ابن عمر د ایمان دعوت ورکړ. لکه دا خو ډېر ښکلې خبرې دي. دا جوړ هغه دین دی چې هغه یهودیان مونږ ته وایي چې د آخرې زمانې پیغمبر به راځي او هغه سره به یو خشته دیني. دا همغه سړی معلومېږي. ښه دا سړی څنګه دی، شکل یې څنګه دی، رنګ یې څنګه دی. د نبي علیه السلام تپوسونه یې وکړل، یاره معلومېږي دا همدغه نبي آخرالزمان معلومېږي. دی خو د یهودیانو نه د آخرې زمانې د پیغمبر صفتونه اورېدلي وو. وی دې کې به څنګه داخلېږي سړی؟ وی د دې سره داسې لویه خبره نشته او نه غر په سر اوچتول دي، بس ځان به پاک کړو، دا کلمه به ووایي. ویل هم بل جامې بدلې کړې او کلمه شهادت هغه ته الله ورنصیب که مسلمان شو. چې راغې ټول قوم ناست دی، د بنو عبدالاشهل ټول قوم ناست دی. هغې ته وایي څنګه سړی؟ وی ته ډېر هوښیار یې، ستا زمونږ مشر یې. وی قمقل لیونی خو نه یم. وی نه، وی که زه یو خبره وکړم زما ملګرتیا به وکړې؟ هغې خو وی چې دې به راته جوتورې راوالی چې ورځو پې زندهباد خو دا چا خوښي. وی او بلکل ته مخکې کېږه مونږ در پسې یو. وی ښه نو ما د هغې سړو خبرې واورېدې، ډېرې ښکلې خبرې کوي. او دا چې څوک یادوي که نه، دا الک هغه اخیر زمانه پیغمبر دی چې مونږ ته یهودیان یادوي، او دا رښتونی پیغمبر دی او رښتونی دین دی. ښکلې خبرې کوي. زه خو یې ملګری شم او تاسو نه هم دا مطالبه کوم چې تاسو هم د ده ملګري شئ. الله هغه ټول قوم په یو وخت په یو ژبه مسلمانان کړ. د حضور پاک د مدینې شریفې د هجرت نه مخکې ورته الله فضا برابر کړه. که د مکې خلک دشمنان دي هلته الله پیدا کړل دوستان، که د مکې خلک وسره بغض کوي حسد کوي هلته داسې محبت کوونکي خلک پیدا شو چې ځانونه یې پرې قربان کړل. دریم کال باندې 1500 کسان د مدینې شریفې نه حج له راتلل. 1500 په هغې کې 2 کسان مسلمانانو. څه پکې هغه زاړه ملګري وو مخکني، 3 پکې مسلمانانو، او دا باقي لا مسلمانان شوي نه دي. دا 1500 کسان چې حج درالل نو دوی پې کړي چې ګوره د مکې خلک سخت دشمنان دي، نو پټ به د دې سړي سره میلاوېږو نبي علیه السلام سره. نو د شپې پټ رالل او د هغې غونډۍ لاندې کېناستل په مینا کې چې هغه مخکې 2 ځله پکې بیعت شوي وو. د هغې غونډۍ لاندې کېناستل دا 1500 کسان د هغه 3 مسلمانانو سره. او پیغمبر علیه السلام پټ د شپې په دا منځ کې راغی، دوی سره خبرې وکړې او د ایمان دعوت یې ورکړ. هغه 1500 رب العالمین ټول مسلمانان کړل. او چې دوی مسلمانان شو نو فورا نبی علیه السلام له هجرت دعوت ورکړ. او حضرت عباس رضی الله عنه چې د نبی علیه السلام تره دی، اگر چې دغه وخت کې لا مسلمان نه دی، دی ورسره موجود دی، هغې دعوت ورکړه نبی علیه السلام له د هجرت د مدینې خلکو. وی ته دا مهرباني وکړه چې مونږ سره مدینې شریفې ته راځه، دلته ستا دشمنان دي، کلاو خبر هم نه کېږي، او دلته کې د مسلمانانو ژوند هم تنګ دی، او راځه مدینې منورې ته، مدینه شریفه کې به مونږ ستا مرسته کوو، ستا ملګري به یو، تا باندې ځانونه به قربانوو.